أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. قول درود شريف وغيره. صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، محبین محترم او سالکین حضرات، د خانقاه شریف سره محبت لرونکو او ډیرو ګرانو او خوږو درنو مشرانو، همزولو، ځوانانو او زلمورو، دا موجوده مجلس څنګه چې زموږ محترم مولانا صاحب وفرمایل، دا خالص د الله رب العزت د ذکر او د خپل اصلاح د دې په بابت کې جوړ شوی دی. او دا مجالس او محافل دا زمونږ د اکابرو نه، زمونږ د مشرانو یو طریقه را روانه ده چې وخت په وخت هغو د خلکو د اصلاح لپاره داسې قسمه مجالس او محافل هغه منعقد کوي. په دې مجالسو کې حضراتو روح ته هغې ته فایده ملاویږي او د انسان دوه تعلق دي. یو تعلق د دې جسم سره دی، یو د روح سره دی. زما په خبره پوهیږئ که نه؟ د جسم تعلق دا دی چې انسان ته د خوراک څښاک او د هوا د دې ضرورت دی. دغه شان روح ته هم یو ضرورت شته. جسم ته چې خوراک ملاو شي نو دی پې ښه شي، طاقت پکې راشي، تر و تازگی پکې راشي او په دې باندې د ده نشونما کېږي، وړوکی لوی شي، لوی بیا ځوان شي. دغه شان هر یو ذوي روح ته چې دی نو د خوراک څښاک ضرورت دی. خو کوم یو شی چې الله پیدا کړی دی نو تاسو وګورئ د هغې به یو فایده وي. حیوانات دي، بعضې حیوانات داسې دي چې هغه الله رب العزت د څه لپاره پیدا کړل چې هغه موږ له پایره کوي، غوښه یې خورو. بعضې حیوانات دي چې هغه که درندګان دي نو نور څیزونه خوري، ختمه یې. یو شی بې فایدې نه دی.
منصور بادشاہ تیر شوی دی انو یو ځل دربار کې ناستو نه چای شنه ده ګوره خاص نه چې تاسو وایي چې ته خپله چای څکې موږ ته نه وایي د شنې چای پښتانه ستوم نه کوي دا ما غوښتې وه او بیا دغه هم ده بې خوږو هم ده یو ځای کې مې یو مولوي صاحب ته ویمه ماله کاوه او بې خوږو راوړئ نو هغه راغی واپس وایي زه هم که پخی نه کړو څنګه به یې ته خو هم خو پوره یې وایي چې کاوه شوه او بیا پیکه شوه منصور بادشاه ناستو نو یو مچ به راتلو او هغه به یې تنګو مچ هم کله مخه شي دې مارې به راتلو او د باندې به کېناستو هغه خبرې نه شوې کولی بل دا بادشاه نو ځان ورته لږ داسې ملامته غوندې ښکاره شو نو یو عالم ورسره ناست و نو هغه ته وایي چې یاره چې د دې مچ څه فایده ده چې دی خدای څه له پیدا کړی ولې دی تنګ کو نو عالم ورته فورا وي دا الله دې بادشاهانو دپاره پیدا کړی چې د دوی په پوزه کښېني چې د دوی دا غرور ختم کړي وی تا خو ما ته ووایې نو چا ته به مې وي تا سوال کړی تا ته به مې وی نو مچ زما په مخ کې ستا په پوزه کېناسته او چې څه شی الله پیدا کړی دی نو هغه یو خاص مقصد لپاره پیدا کړی دی هغه مقصد هغه پوره کوي ان الدنیا خلقت لكم وانتم خلقتم للآخره خو دنیا چې ده نو دا ستاسو دپاره ده او تاسو الله د آخرت لپاره پیدا کړي موږ او تاسو الله رب العزت د دنیا لپاره نه یو پیدا کړي دنیا الله موږ له پیدا کړی ځکه دنیا کې بل الله څیزونه دي نو موږ به د څه سره لپاره پیدا کېدو پوهېږئ زما په خبره موږ به د څه سره لپاره پیدا کېدو بیا ګاډی دی موږ پکې اوس ته ډېر لرې نه رالو داسې په بله بله لاره رالو د نوښار نه دې ګاډي له موږ نه وي پیدا ګاډی موږ له الله پیدا کړو موږ له الله جوړ کړو د خلکو ذهن ته یې راوسته که چېرې موږ ګاډي له پیدا و نو بیا موږ د ګاډي نه بهر شو موږ رالو جومات ته که نه معلومه شوه چې موږ د یو خاص مقصد لپاره پیدا شوي چې هغه نه ډوډۍ ده نه ګاډی دی نه چې دی نو بنګله ده نه اولاد دی نه مال دی نه عزت دی نه شهرت دی بلکې الله رب العزت موږ او تاسو صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړي یو دا خبره ده چې موږ په دنیا باندې داسې مخته شوي یو چې اوس په لاره راتلم دا سوچ مې کوو لکه سودایانو چا څه ویلې نو ما یاره دا دنیا اوس ډېره خوږېږي که نه ډېره خوږېږي جوړې چې دی ته مې وویم ما صحابه او جماعت ته نبي علیه السلام بار بار وایي چې ګورې د دنیا نه د حرص نه د دنیا د محبت نه ځان ساتئ چې نبی علیه السلام په کوم دور کې په کومو خلکو کې موجود دی او هغوی د نبي علیه السلام سره د مور او پلار نه سیوا مینه کوي محبوب په هغوی باندې یریږي چې هسې نه چې د دنیا خواخوږي او د دنیا محبت کوونکي جوړ شي نو ما او تاسو یو دا څوک نه وایي ملا دی پیر دی فقیر دی یاره نه کنه دا خو الله والا دی ویل صحابه په شان الله والا بل څوک چې نبی علیه السلام هغوی ته وایي ګورئ خیال کوئ په مولا او په پیر نه ده ځان خپل احتساب پکار دی هر وخت په دې سوچ پکار دی چېرته زما خو د سهار نه تر ماښامه تشه دنیا نه ده مقصد کړې زه تاسو نه یادوم زه ځان یادوم زه به دغه بس دنیا به هر څه له ډېر وخت دی زما عبادت له لږ وخت دی هر څه له ډېر وخت دی ذکر له لږ وخت دی کم شی چې موږ په تلوارې کوو زرې کوو ځان ته خلاصوو هغه مونځ دی کم ځای کې چې موږ ډېر تنګېږو هغه جومات دی د څه نه چې موږ ډېر زیاتې لرجې کړو
هغه د مولا تقریر شو. زه دا نه وایم نو کمې زمونږ دی، زمونږ مشرانو به تقریر نه کولو، هغوی به چې خلکو منځ کې وګرځېد، الله تعالی به د هغوی په ګرځېدو د هغوی په کتو خلکو ته هدایت کولو. زما د ګنټو تقریر حاصل چې دا راوځي چې د خپل تقریر وکړه، قسم دې کدای حاصل او مقصد حاصل او مقصد خدا په کار دی چې د چا ژوند بدل شي. ورنه د دې هر څه به تپوس کېږي، په پروګرامونو کې مې خرچې کېږي، په علماو کې مې خرچې کېږي، هغه مقصد پوره نشي. نو چې چا خرچې کړي دي هغه خپل اخلاص کړی دی، خو چې چا خوړلي دي دغه نه به تپوس کېږي چې تا کوم مقصد. الله دې زموږ خپل رضا نصیب کړي. پوهېږئ زما په خبره؟ مقصد مې دا دی چې مونږ الله رب العزت د بل هیڅ شي دپاره نه پیدا کړی، خپل عبادت لا پیدا کړی. دا خبره مونږ نه خطا شوې ده، خبره زمونږ نه ګډه وډه شوې ده. په ځای د آخرت مونږ د دنیا داسې جوړ شوي چې اوس مو د دنیا د یو شي نه نه کېږي. محبوب فرمایل زه په تاسو نه یریږم چې تاسو به شرک وکئ. دا پزول دا خلک لګیا دی، دا پزول لګیا دی چې مسلمان ته مشرک وي. دا ډېر لوی ظلم کوي. او که دغه شرک په هغه سړي کې نه وي، دا شرک په هغه سړي ته واپس کېږي او هغه کې به دننه کېږي د چا د خولې نه چې دا لفظ راوته دی. محبوب فرمایي تاسو باندې زه د شرک د وجې نه یریږم. تاسو ولیدل څوک چې لړل او قبر ته په سجده پرېوت، چې پرېوتې نو بیا وله هم هغه چا صفایي کوله چې هغه ټول عمر د توحید چغې والې وایي نه دا یې سر لږ کته کړه، تا به ورسره ډېر کته کړی وای که نه. سړي زامن نو شرک به نه کوي. محبوب فرمایي زه په شرک نه یم چې تاسو به الله سره شریک ونیسئ. الحمدلله په دنیا کې یو مسلمان څوک نه چې وایي یو الله دی یو بل مې ورسره شریک ونیسئ. د چا غلط عقاید دي هغه هم براه راست دا نه وایي او الله دې هغوی ته هم هدایت وکړي. محبوب فرمایي زه په تاسو د بل شي نه یریږم چې تاسو کې به د دنیا حرص او د مرګ نه یره راشي. دا دوه څیزونه به راشي او زه دواړه وینم. اوس تاسو وګورئ، دنیا حرص ته وګورئ او دا یو بل سره تړلي دي. ګوره د دنیا حرص چې راشي نو دې کې بیا د مرګ نه یره راشي. ولې چې هر څه وي او بیا ترې نه بنده ځي نو د چا ویړه کېږي. هغه ما ته یو صوفي ویې ګورې خوند یې کړی دی، ورته ووایه چې اوس زه نه مړېږم. نو ما ولې چې ته نه مړېږې نو زه به مړېږم. ما خو دواړه به په خپله وی نه ډېر خوند یې کړی دی، خو هغه دا د ذکر مجالس یاد ول خوند یې کړی. د چا ته بیا اړه کېږي؟ دا دواړه یو دي، د دنیا حرص د مرګ نه یو ده. بله ورځ زمونږ ماما کې د وفات شو قبر باندې بیا مسله هغه یې وکړه. ما خو دوه څلور خبرې وکړې، بیا را روانم. زما نه مخکې ټول خلک روان، مونږ وروسته لږ پاتې شو. نو هر څنګه خلک پکې وو، هر قسمه طبقې والا خلک وو، د مقبرې نه را روان وو. که ستاسو خیال دی د ژمي کې دا غمونه ډېر شو که نه، دلته به هم وي خو مونږ په نخوسام ډېر شو. نو د دې کورونا نه وروستو هسې دا خلک داسې چې اواز پې کوي نو هغه وایي وایي چېرې بس عزرایل یم. خلک یېرېږي خبره. او دا د شپېتو کالو عمر دا والنې دي. تاسو ته ما نه وایم خو وبه وایم درته دا پلس 60 ورته وایي 60 پلس دقې سره ډېر غم دی او غم ورسره ښه دی. خو ګورې دا پرون یو پاټی کینډیډیټ ورته وایي چې امیدوار دی را سره روانو. نو هغه وویل یاره ساړه ډېر شوي دي، ما تاسو ته ډېره ګرانه ده. ما موږ ته هم ډېره ګرانه ده، تاسو ته هم ډېره ګرانه ده، خو ما بس تاسو په یو نیت باندې ځئ موږ په بل. ویا دا 60 پلس پکې وی ډېر په یره کې دي. زه تاسو ته خبره وکړم، ما چې هغه تلونکو خلکو ته کتل هغه د مخبرۍ نه چې کوم روانو، ما دی ګورې هم مړه دي، دی هم مړه دي، دی هم داسې مړه دي چې دی هم یېرېږي چې وایي دا خو زمونږ همزولی دغه یاره ښه ده. خو ولې چې خلک ټول جومات ته راشي که نه، دا یاره صرف مونږ بس په دې باندې ګورو چې یاره هلکه څنګه دغه خو ټیک دی، هر څه ټیک دی، بلډ پریشر شوګر هر څه ټیک دی، د زړه دړکن هغه صحیح دی، لکه نه به مړېږم بل به مړېږي.
په کار خدا چې د دغه یری د وجې ټول خلک عبادت طرف ته متوجه شي. الله دې زما او تاسو ټولو خپل معرفت او عبادت نصیب کړي. الله دې زموږ او تاسو خپل رضا نصیب کړي. اخو مې یو څو خبرې وکړې او اصلي مقصد زمونږ د ژوند چې دی نو هغه د الله رب العزت عبادت دی. هر یو شی الله موږ له پیدا کړی دی، موږ خپل ځان له پیدا کړی یو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دوره ښکلی مخلوق ور یاد ساتئ، په مخلوق کې بل نشته لکه زمونږ او ستاسو په شان. مخلوق ټول دی. والله انسان ته څومره ښکلی والی ورکړی دی. دا ولې چې دی زما عبادت کوي. چار پایان دي په څلورو پښو باندې، سپو پیشوګانو ته وګوره، مارانو لړمانانو ته وګوره، ګنګوټانو ته وګوره، څه کوي او څه خوري او څنګه ګرځي. او په هغې زموږ ځکه څه کار نشته چې دی بد ښکاري، چې هغې د دغې لپاره پیدا نه دي. الله وی زما بندګي چې څوک کوي نو چې هغه بد ښکاره نه شي، چې هغه بد ښکاره نه شي. او بد په څه باندې بنده ښکاري؟ خدای دې نه کړي. بد په دې باندې بنده ښکاري چې د څه لپاره پیدا یې او هغه نه کوي. منشي صاحب رحمت الله علیه وفرمایل وی د نامنونکي بنده د بې المازه بنده مثال څنګه دی؟ د هغه مثال د هغه غلام او د هغه نوکر دی چې یو افسر سره یا یو محکمه کې یا یو آقا سره غلام وي، نوکر وي، او د ټوله ورځ دقه ګردان کوي چې نوکر دی یم نوکر دی یم نوکر دی یم، کار ولا ټک نه کوي. تاسو وایئ په دې تشه وظیفه د نوکر باندې کار کېږي؟ او چې خان ورته وایي چې ته دا کار وکړه، نو دی ورته وایي چې صیبه نوکر دی یم خو د کار به راته نه وایي. نو هغه به په دویمه ورځ وشړي چې دا ته به هسې نوکر یې چې کار نه کوې، نو زما څه کار دی چې تا تنخوا درکړم. مشران وایي که نه، وایي چرګ وایي چې چرګ یم چرګ دی یم خولالې به مې نه. نو هغوی به فرمایل وي زمونږ هم هغه مثال ده. خدای بندگان دی یو خو کابو مې نه کوي. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ژوند الله را لېږلی دی د بندګۍ دپاره، بې بندګۍ بې فرمانبردارۍ بې المازه ژوند لوی شرم دی، لوی شرم دی. نو الله دې زمونږ اطاعت خپل نصیب کړي. ذکر فکر والا ژوند دی الله زمونږ ستاسو نصیب کړي. ژوند دی د روح ژوند دی د جسم هم چې دی نو که هغه هر رنګه وي خو دی بیا هم ژوندی دی. او د ذکر نه بغیر چې کوم جسم وي هغه روح د هغه مړ دی. که دی ډېر په لاره باندې ګرځي را ګرځي خو ته دی به په ژوندو کې نه حسابېږي. تاسو به چې نه مونږ خو یې ژوندي حسابوو، یو کس روان دی مونځ یې نه دی کړی ښه ګرځي مونږ یې وینو. دی ګورئ زمونږ په کتابونو کې دی ژوندی دی، د فرشتو په ملائکو او د چرند پرند ما ته فکر کوئ د دی په کتابونو کې دی مړ دی. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. نبی علیہ السلام فرمای مثال هغه چا چې هغه خپل رب یادوي او هغه څوک چې نه یادوي کمثل الحي والمیت. د مثال د ژوندي او د مړي دی. یو عالم فرمای چې دا حسن بصری او یو بل کتاب کې ما کتلی دي چې دا ابو الحسن نوری رحمت الله علیه، ابو الحسن نوری رحمت الله علیه. دغه ابو الحسن نوری رحمت الله علیه چې نو د ملاقات لا سوکتلیو دوه کسان. نو په دې دوه کسانو کې یو کس چې دی نو هغه الله تعالی په وکړو چې د مرغو پیشوګانو دی به خبرې کولې، یا به یو بل ته میاو پیشو کول او یا به سپي غب کول، نو هغه به پې پوهېده چې دی څه وایي. حقیقت هم دا دی دی څه وایي. هغه الله په وکړو کله به پوه شو په دې خبرو باندې. دا شته زموږ د عقیدې مناسب خبره ده. یو دوه پیشوګانو هغوی څه میاو میاو وکړل. نو دی یو کس چې کوم پوهېده په خبرو الله په وکړو، نو دی بل ته وایي چې دا یو پیشو بلې ته وایي چې خبر شوې ابو الحسن نوري هغه مړ شو. دی بل وی ښه. نو دی بل ملګري ورته وی نو مونږ خو د هغه ملاقات له زه خو نشم ویلی پیشوګان خو به دروغ نه وایي دا کله وی
وی ځای چې ځو نو واپس بشو. بیا ورته دی بل ملګري وی چې یو خبره ته وکړم ورخو به شو اوس نږدې راغلی وي نو که نور څه نه که دفن شوي نو قبر ته به یې ودرېږو که نه نو جنازه کې به یې شریک شو ورخو به شو. چې لاړل ویې کتل نو حضرت جومات ته وردننه شو چا څه کش کړه نه کړه نه په لارو کې چا څه وی چې غم شوی دی چې ویې کتل ابوالحسن نوري په محراب کې ناست او وظیفه یې کوله. دغه وخت کې راغی دی حیران پاتې شو. د یو ملګری بل ته وایي چې هلکه یاره تا دروغ شور وکړل او که نه دا تا چې څه اورېدلي دي هغه یې وایي دروغ وی نه ما خو خود نه دی ویلي او هغه هم نه ویلي خو راځه چې تپوس وکړو حضرت نه. حضرت وی تاسو یو بل څه وی حضرت د دې ملګري دکه شان ما ته خبره وکړه او هغه خبره دا وه چې ته ګنې مړی ما وی چې زه وربی شو که قبر او جنازه یا تدفین تجهیز کې شریک شوم بټېږي خو ته خو ناست نو دا ولې دې پیشوګانو هم دروغ شور وکړل. هغه وی چې څومره وخت به شوي موږ خو یو څو 50 کیلومتره میله لار واله. وی ښه دغه وخت کې زه هسې ناست وم وی بالکل څه مې نه کول نه مې مونځ کو نه مې وظیفه کوله بلکې دنیا طرف ته مې یو طرف ته خیال شوی نو د زړه هغه توجه مې هم نه وه. یعنې دا بزرګان چې غلي ناست دي نو دا مه وایي چې دی غلي ناست دی دغه وخت کې مو تصور د الله رب العزت د صفاتو کوي. وی دغه وخت کې زه بیخي هسې ناست وم نو دا غفلت کې چې ناست وم نو دغه وخت کې په چرند پرند او پیشوګانو او په نورو حیواناتو چرند پرند کې په حشراتو کې دا مشهوره شوه چې هغه مړ دی ځکه چې ما ذکر بس کړ په هغې باندې اثر راغی پلان کې مړ شوی دی دی ذکر نه کوي دوره اثر راځي. مونږ خو هغه چاته ژوندی وو چې دا ګرځي را ګرځي دی ته ژوندی وو دا مړي دي ذکر نه کوي هسې ګرځي را ګرځي هسې خو بله ګرځي او تاسو به وایئ چې دا مونږ نه منو چې ژوندی نه دی نو بیا څنګه ګرځي. تاسو وینئ یو سړی به مړي اوس په موبایلو کې به یې ګورې ورته ګرځي که نه ته پې دا به وایې چې نه که نه دی خو موبایل کې ما ولیده دی ژوندی دی دی کې ژوندی دی هلته کې خو مړ دی. داسې مثال دی د ذاکر او د غیر ذاکر. زما ستا د ذهن او د تصور په موبایل کې هغه ګرځي را ګرځي په رشتو په حقیقت کې هغه بوتلی دی دی هسې پوټوانو ته ګوري را ګوري او پوټوان ګرځي را ګرځي. بس په دغه څو خبرو اکتفا کوم که دا صرف د مجلس ذکر دی یو څو وارې به مجلس د ذکر کې ذکر وکړو بیا ورپسې انشاءالله دعا وکړو.